چې دا کتاب انقلابی کتاب دی. دې کتاب نارینو کې هم انقلاب راوست، دې کتاب په زنانو کې هم انقلاب راوستی، دې کتاب د ماشومانو زندګۍ هم بدلې کړي، دیو د ځوانانو ځوانۍ هم بدلې کړي. دې کتاب چې کوم دی د خلکو ژبې هم بدلې کړي، د خلکو اخلاق او کردار اقوال افعال ټول په هغې کې قرآن تبدیلی راوستی، تغیر راوستی. د دې قرآن نه مخکې چې کله رسول الله مبارک دنیا ته الله په حیثیت دی او نبی نو مبعوث کړی او قرآن نزول نو شوی، د دې نه مخکې تاسو علماونه د عربو حالات چې کوم دی نو اورئ، هغه ځای په کوم ځای کې چې قرآن نازل دی د هغو حالات اورئ. مفید مشغله د هغو د یو بل سره جګړې وي، بهترین کسب هغه تصور کېدو د چا په بلۍ چې به چاپېره دا د خلکو کوپړې او سرونه پراته وو، د هغې کس عزت په ډېر زیات کېده، د هغې کس عزت په ډېر زیات کېده. د کم چې به د شرابو د سکو دپاره کنډولونه دا د خلکو کوپړې او سرونه به وو، هغه خلکو چې کم دی بطور وصیت په خپلو کشرانو ته وصیت پرېښودو چې زه به مړ شم خو دا کم جنگ چې جاری دی صلح به نه کوئ، جنگ به چې کم دی نو جاری ساتئ. یو بل ته په صدو صدو باندې وصیتونه پرېښودل. هغه خلک چې په هغو کې غلاګانې او ډاکې عامې وې، هغه خلک سودخوري په هغو کې عامه وه، هغه خلک چې چا په هغو حکومت غوښتل دا نه غوښتل، هغه خلک چې هغه هر قسمه چې کم دی نو غلط کردار فحاشیه او ریانۍ کې دومره ترقۍ ته وررسېدلی و چې خانه کعبه غونته معزز ځای هغې کې هم فحاشیه او ریانۍ نه وه ترک کړې. حج له چې به لاړل کپړې به یې هلته وویستې، بربنډه باندې به یو بل سره طوافونه کول، اخلاقو د معیارونه دومره راغورځېدلي خلک، هغه خلک چې خانه کعبه یې دننه نه وه معاف کړې، 360 بوتانې په هغې کې دننه یې ښودې وو. وی دا زمونږ د هرې ورځې جدا جدا چې کم دی نو خدای دی. هغه خلک چې د اخلاقو د دایرې نه دومره ښکته راغورځېدلي وو، پلار چې به کله وفات شو د پلار کمې منکوهې به وې، بیبیانې به وې، د ده به میندې وې، په هغې باندې به یې په خپله باندې نکاح وکړه. وی دا موږ ته به طورې میراث پاتې شوي دي. دا د هغې خلکو کردارو، هغه خلک چې خپل بچي به یې قتلول، نن زه خوراک په خپله نشم موندی، سبا ورځې دی خوراک غواړي دله به کم ځای ګورم، خپل بچی به یې ذبح کو په خپلو لاسو باندې زوی. هغه خلک چې لوڼه به یې د دې د وجې نه ژوندی ښخولې، سبا به ما ته پیغور میلاویږي چې دا د ده زوم دی، د ده نه پیدا لور د بل کره ده، د بل په نکاح کې ده، په دې وجه به یې خپله لور راوغسته او هغه به یې ځمکه کې چې کوم دی نو ښخه کړه. قرآن کې الله سورہ نحل کې فرمایي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، کله چې به د لور زیری دې ورله ورکړی شو، ظل وجهه مسودا، مخ به یې تک تور شو، د خپل قوم نه چې کوم دی پټ پټ به ګرځېده، یتوارا من القوم من سوء، ذهن کې به یې دا کرل ریبل کول چې دا په ذلت سره پرېږدم او که دا په خاورو کې چې کوم دی نو ښخه کم. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی، یا رسول الله زما پر غیږه کې ماشومه بچی تعینې، دا زما خپله لور نه ده، دا زما ورېره ده، زما د رور لور ده. یا رسول الله 15 منټو لپاره د کور نه بهر ته وځم، دا لور دا به کور کې نشم پرېښودی، دا ورېره په دې پسې زما زړه کړېږي. یو دور هغه و زمونږ زړونه مکمل سخت په سخوالي کې انتها ته رسېدلي وو، په ظلم کې انتها ته رسېدلي وو. یا رسول الله شام طرف ته روان یم د سودا دپاره، زما د ښځې په خېټه ماشوم بچی دی، ما ښځې ته پیسې پرېښودې، ما یې که دا زوی په دې باندې به یې خصمانه وکړي، که دا لوري زما سترګو ته یې مخامخ نه کړي چې زه راځم او تا ژوندۍ ښخه کړي، زما د هغې بیبي لور شه ما ته یې څه نه وي. زه چې کله کور ته رالم ما د بیبي نه معلومات وکړل، ما ته وی لور شوه ما ښخه کړې ده، زمانه پغلا د خپلې کونډې خور کره لیږلې وه، هلته به وله پغلا باندې خورا ساک جامې لیږل. کله چې زما لور لویه شوه
یو پیر زما کور ته راله زما په ډېرې زیاتې سترګې یخې شوې زما په مینه وراله ځکه نوې نوې خبرې سپړدې وې ما د ښځې نه معلومات وکړل څوک ته وې دا زما خورزره څو ورځې پس مې ښځې ته وې ستا هغه خورزه ډېرې ښایسته خبرې کوي یو ځل یې بیا راوله څو پیرې چې راوسته زما ښځه په دې مطمئنه شوه چې د دې سړي په دې ماشومه مینه ورغلې ده ما ته وې تا ته خبره کوم خفه کېږې به نه ما یې څه خبره ده دا زمونږ هغه بچی ده ته شام ته تللی وې دا ما د خور کره لیږلې وه زما رنګ سور شو یو طرف ته د لور مینه ده بل طرف ته مې سترګې یخېږي یو طرف ته د جهالت لمبې په بدن کې بلې شوې صرف صرف ماشومه ما د لاسه ونیوه ما د خپل کوره کوداله واغسته من یو ځای ته شاړې ته لاړو د هغه لور دپاره کنده کنم هغه لور ما ته وایي په دې سکې کله چې زما په ګیره کې دوړه ولګي زما لور د خپل کمیس په ذریعې سره زما د مخ نه خولې وچکي زما د مخ نه دوړه لرکي زما د ګیرې نه دوړه لرکي کله چې ماشومې مطابق ما کنده وکنسته ما ته هغه کیفیات او حالات اوس هم یاد دي ما د سر د یختو نه ونیوه ښکته مې ور دباو کړه هغه ماشومې جړا شروع کړه زه فورا چې کوم دی زما زړه سخت دی خاوره ور اچو ما له پاسه ځمکه چاپې کړه ډېر وخته پورې د هغې نه سونګکار راته کله چې سونګکار ختم شو زه په دې باندې مطمئن شم چې لور ساور که زه رالمه ما د قرآن نه مخکې هغه خلکو کله چې قرآن نازل شو نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته راغی زړونو کې انقلابات رالل نارینهو کې هم انقلاب راغی زنانهو کې هم انقلاب راغی نوجوانان ماشومانو کې انقلاب راغی جناتو کې هم انقلاب راغی د ځمکې په خطه کې هم انقلاب راغی د خلکو په ژبو کې هم انقلاب راغی قرآن چې کله راغی هغه خلک چې د یو بل د خولې نه به یې نوړۍ راشو کوله قرآن هغه خلکو کې داسې انقلاب راوستو یو طرف ته خپله لوږه ده بل طرف ته خپلې نوړۍ رالي بل یې ورکوي یو طرف ته تندې نمري بل طرف ته چې کوم دی نو بل اوبه ورکوي یو طرف ته بربند بدن دی بل چې کوم دی نو لباس ورکوي قرآن د هغې خلکو نقشه بیا داسې بیان کړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه په خپل ځان بل له ترجیح ورکوي اگر که په خپله باندې ضرورتمند دي تاسو قرآن د نزول نه پس بیا د هغې خلکو نقشې ته وګورئ انقلاب ته وګورئ اول د سره نارینهو کې انقلاب وګورئ هغه خلک چې د یو بل د خولې نه به یې نوړۍ راشو کوله نبی علیه الصلاة والسلام یو پیر ماسوتن اعلان کوي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام ته یو میلمه راغی یو کس راغی یا رسول الله وږې مسور ورځې مې خوراک نه دی کړی نبی علیہ السلام یو کس ولیږه لاړ شه زما د بیبیانو په کورونو وګرځه که صحیح میلمه دی نهر دی نبی علیہ السلام ته کس راغی یا رسول الله کورونو کې څه نشته رسول الله مبارک اعلان وکړو زما صحابو داسې څوک شته دا میلمه کور ته بوځي د پردې حکم لا نو راغلی یو صحابي غالبا د غنم ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دی هغه یا رسول الله زه بیایم هغه خلک چې د قرآن نه مخکې د یو بل د خولې نه نوړۍ شو کولی کله چې قرآن راغی د هغو قرباني وګوره د هغو اخلاق هم بدل په هغو کې انقلاب داسې راغی خپله ځان د لوږې نه خرابوي بل له ترجیح ورکوي عبدالله ابن عمر وایي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه میلمه کور ته بوتو پردې حکم نه راغلی دننه بوتو بیبي ته وایي د نبي علیه السلام میلمه خوراک شته هغه ورته وایي په الله قسم ما څو ورځو کې لږ غونته خوراک بچو دپاره تیار کړی دی ما نن شپه به په هغه بچو باندې مړه خېټه باندې خوراک کومه که ستا خوښئ زه به بچي وده کم میلمه له به خوراک تیار کمه خو یو طرف ته به ته هم ناستې بل طرف ته به زه هم ناست یم ځکه میلمه څوک یوازې نه پرېږدي که موږ ورسره خوراک کوو میلمه مړېږي نه خاوند ابو طلحه ورته څه وایي یو طریقې ورته وښوه ښځې د ځان سره ډیوه کېږدوه کله چې موږ خوراک ته کېناستو ته خپل څادر داسې سموه هغه ډیوه وغورځوه بیا وایه ډیوه کې بتي ښکته پرېوته هغه ډیوه راواله هلته دننه پکې کارروایي شروع کړه ډیوې په بانه باندې پاسه د یو طرف ته به تیاری زه به هم خوله چپوم میلمه ته به پته نه لګي میلمه په خوراک باندې مړ کو زمونږ بچي به هم نهره شپه تېره کړي موږ به هم نهره تېره کو میلمه د رسول الله مبارک په راسې مړ کو سحر چې کوم دی نو ابو طلحه جومات ته راغی نبی علیه السلام مسکې ابو طلحه بیګا ستا
استاد بیبي او استاد طریقه کار د میلمه سره الله ته ډېر زیات خوښ راغی. دغه خلکو قرآن انقلابات راوستل. یو طرف ته هغه خلک چې د بل د خولې نه نوړۍ راکاږي اوس ځان له دوکه ورکوي، خپل بچي له دوکه ورکوي. یو طرف ته میلمه چې کوم دی نو دا مړی. تاسو په زیر اعمال کې تفصیلي واقعه اورېدلې ده. یو صحابي وایي زه یو جهاد له چې کوم دی غالبا غزوه تبوک دی، هلته زه ورغلم، ما یې زما د تره زوی دی دغه حالات کیفیات چې کوم دی نو معلوموم. زه ورغلم زخمي حالت کې پروت دی. زه چې ولیدم ما ته وایي د تره زوی ما له اوبه راوړه. زه لاړم ما اوبه راواغستې. زه چې کله دغه خواله ورغلم یو طرف ته بل چې کوم دی نو زخمي آواز وکړو، ما له اوبه راوړه. زما د تره زوی هغه له اوبه ویسه. هغه له چې ما اوبه ویوړې بل چې کوم دی نو آواز وکړو، هغه بل وایي ته له اوبه ویسه. څلور پنځو کسانو داسې آواز وکړو. زه اخرني ته ورسېدم وفات دی. ما را منډه کړې بل له رالم هغه هم وفات دی. زه بل له رالم هغه هم د تندې د وجې نه وفات دی. زه د تره زوی له رالم هغه هم وفات دی. ټول وفات شوي دي. هغه ګیلاس ډک زما په لاس کې پاتې شي، یو زخمي ومنس کو. ترجیح او بله الله فرمای ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ځان له په بل باندې ترجیح ورکوي اگر که په خپله باندې هم دیو چې کم دی نو ضرورتمند دي. هغه خلک چې د یو بل مالونه وی باطلې طریقې سره خوړل. انقلابي کتاب راغی یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطلې طریقې سره د یو بل مالونه مخورئ. قرآن په یو یو حرف باندې خلکو عمل وکړ. انقلاب داسې راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو غلام دی، هغه غلام وی صدیق اکبر لم یو پیره خوراک راول. حضرت ابوبکر صدیق خوراک وکړو. ما ورته وی آقا یو تپوس در نکوما. وی څه تپوس دی؟ ما مخکې به ما له خوراک شی دلته کور ته راوړ، تا به ما ته وی کم ځای دي ګټلی و، په څه طریقې سره دي ګټلی و، نن تا تپوس ونه کړه آقا څه وجه ده؟ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه وی غلامه ځکه مې تپوس ونه کړو، ما څو ورځې خوراک نه و کړی، په ما باندې لوږې غلبه وه، د هغې د وجې نه د تپوس نوبت رانغې، ما هغه خوراک وکړو، هله اوس وایه په څه کې دي ګټلی و؟ غلام ورته وایي صدیق اکبره مخکې د جاهلیت په دور کې ما په چا باندې منتر کړو، هغو ته زما هغه اجرت پاتې و، نن یې مال راکړو، دغه د هغې په اجرت کې مال راکړی شو. صدیق اکبر ته وګوره د قرآن نه پس چې قرآن اعلان وکړو د یو بل مالونه باطلې طریقې سره مخورئ. صدیق اکبر وایي ما یوه نوړۍ کړې ده، څو ورځې پس خېټې ته یوه نوړۍ لاړه، اوس هغه راویستل ډېر مشکل کار دی. خوله کې ګوته ورښکته کړه، الټې وکړې، الټې د یوې نوړۍ نه نه کېرې. صدیق اکبر یې ویل شابه هضم کېدو نه مخکې مال اوبه راورسوئ. اوبه یې وس کې بیا یې ګوته حلقې ښکته کړه، بیا الټې وکړې، یوه نوړۍ راونوته، څو پیرې اوبه وڅکې، اخر کې چې کوم دی نو نوړۍ راووته. غلام ته وایي زه به بیا چېرته بې تپوسستانه خوراک چې کوم دی نو ونه خورم. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. د قرآن نه وروسته د دیو په زندګو کې راسې انقلاب راغی. قرآن انقلابي کتاب دی، انقلابي نارینو کې مکمل انقلاب راوست. قرآن اعلان وکړو، قرآن اعلان وکړو تاسو چې کوم دی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. هغه خلک چې د پلار په منکحو باندې په خپلو میندو باندې وایي چې کوم دی هغه نکاحونه تړل، فوراً چې کوم دی نو قلار شول، چا کړه فوراً چې کوم دی نو جدا کړې. قرآن اعلان وکړو لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. د غربت د وجې نه د لوږې د وجې نه خپل بچي مه قتلوئ. قرآن چې کوم دی نو اعلان وکړو هغه فوراً چې کوم دی نو دا منع شول. قرآن اعلان وکړو انما الخمر والمیسر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فوراً چې کوم دی نو شراب توی کړی شو. قرآن چې کوم دی نو اعلان وکړو یو بل مالونه په ناحق سره مه خورئ. فوراً چې کوم دی نو دیو منع شول. قرآن اعلان وکړو ولا تاکلوا اموال الیتاما ظلما. ظلم سره چې کوم دی نو د یتیم مال به نه خورئ. فوراً دیو د ځانه چې کوم دی نو جدا کړل. انقلاب په زندګو کې راغی. قرآن د چا غوږونو تور ورسېده، چا پټ او په ښکاره باندې خو قرآن خلک ځان طرف ته راښکورل، زندګۍ ورله بدلې کړې. قرآن انقلابي کتاب دی، د چا غوږونو ته هم رسېدلی، چا په غلا کې په پټه باندې چې څوک پې غور نه راکوي، چا په ښکاره باندې چې کوم دی نو ځان قرآن ته تسلیم کړ. واقعات موجود دي. د مکی هغه مشرکین لوی ابو سفیان ابو جهل دی، اخنس ابن شریق دی، نور هغه خلک چې ځان ته به ښکرونه وي. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د پېشمني په ټیم باندې
د قرآن تلاوت په تهجدو کې کوي د شپې به رالل قرآن چې کوم دی ځان ته راسې راښکولی و زړونه یې د قرآن سره تړلي و چاپېره به د نبي علیه الصلاة والسلام د کور نه ناستو قرآن به اورېده یو بل یې ولیدل یو بل باندې پوه شول چې دا خو د قرآن سیمه اورېدو ته ناست دي یو بل ته وی بیا لپاره به داسې نه کوو ځکه که زمونږ کشران دا په دې باندې پوه شي هغه به راشي قرآن ته به کښېني دویمه ورځ باندې بیا یو بل ولیدل درېیمه ورځ باندې یو بل له قسمونه ورکړل چې بیا لپاره به قرآن ته نه کېنو څوک په غلا او څوک په ښکاره خو قرآن ځان طرف ته راښ کودل زندګۍ کې انقلابات چې کوم دی نو راوستل یمن نه یو جادوګر راغی جادوګر د یمن نه راغی مکې ته د رسول الله مبارک تذکره خلق په مکه کې کوي د پخوا چې کوم دی نو داسې یو صادق او امین و اوس چې کوم دی ګډې وډې شروع کړې موږ ته وایي ستاسو بوتان څه نشي کولی مخکینی خلق چې کوم دی نو چیلنج کړل چې هغه پخواني مشران په څه باندې نه پوهېدل داسې راسې خبرې شروع کړې هغه د یمن هغه ساحر وایي زه چې کوم دی نو په هغې خلکو باندې یو جادو کوم منتر کوم د چا چې دماغي توازن خرابي ما ته را نوجوان وښی ځکه ستاسو د خبرونه دا اندازه ولګېده دا ډېر زیات صحیح کسو دماغي توازن خراب دي زه په ده باندې منتر په کوم دی به ټیک شي نبي علیه الصلاة والسلام خواله ورغی د یمن هغه ساحر د رسول الله مبارک خواله ورغی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د منتر په کلو د پاره چې د رسول الله مبارک دماغي توازن خراب شي دماغي توازن دغه په خپله خرابو د رسول الله مبارک په دم کې به اوس راځي ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته سوی نوجوان ستا خبرې مې واورېدې په دې باندې ډېر زیات خفه شوم ته بیمارې ستا دماغو کې فرق لګېدلی زما سره یو منتر دی په تا باندې پوکمه انشاءالله په هغې باندې به ته ټیک شې نبی علیه الصلاة والسلام مسکی شو د یمن هغه ساحر ته ویل کښېنه زما خبرې واوره ځکه یو طبیب لسره لاړ شي طبیب اول ګوري چې بیمار دی او که نه دی زما خبرې واوره تا ته پته ولګي نبی علیه الصلاة والسلام قرآن شروع کړ هغه قرآن چې د انسان په ذهن کې انقلاب راولي نارینه هم بدل کړل زنانې هم بدل کړې ماشومان نوجوانان هم بدل کړل خطي او ژبې هم بدل کړې جنات هم چې کوم دی نو بدل کړل فضا بالکل چې کوم دی ماحول صفا کړ نبی علیه الصلاة والسلام د قرآن تلاوت شروع کړ کله چې رسول الله مبارک بس کړل د یمن هغه جادوګر وایي ما ته نور قرآن تلاوت کا رسول الله مبارک قرآن شروع کړ د یمن د جادوګر په سترګو کې وخرالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي لاس دې په لاس کې راکا ما ته کلمه ووایه ستا په دې دین کې زه داخل شم د دې قرآن مطبع جوړ شم رسول الله مبارک جادوګر ته یې وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله راغلی د نبی علیه الصلاة والسلام علاج لو د رسول الله مبارک په قرآن سره د هغه علاج شو دا قرآن انقلابی کتاب دی طفیل نومې کس دی طفیل ابن عمر دوسی د دوس قبیلې دی راغی عربو ته د حج دور دی خلک ورته وایي طفیله ته ډېر زیات هوښیار کس یې خو هوښیاره مرغۍ د دوه خپو نه ګېرېږي خبردار دلته یو کس دی ګرځي را ګرځي د حج پر یو ورځ کې ګرځي خلک چې کوم دی نو ګمراه کوي د نبي علیه الصلاة والسلام نښې ورته وښویې یو منتر په خلکو باندې وایي هغه منتر د انسان زړه ته ښکته ورکوزېږي قرآن یادو ته چې کوم دی هغه خبرې وانورې طفیل ابن عمر وایي زه خلکو داسې ویرولم ما یو مالوچونه دوه شوړې جوړې کړې ما خپل غوږونه چې کوم دی نو ټپ کړل ما نبي علیه الصلاة والسلام خبرې زما غوږونو ته رانشي زه چې ورالم رسول الله مبارک حرم کې ولاړ دی د قرآن تلاوت کې په الله قسم مخ ته ګورم د دروغجن نه دی مخ د دروغجن نه دی شغلې چې کوم دی نو مخ وایي ما ورګه لږ خبرې هم اورم ما د غوږونو نه مالوش لرې کړل ما د قرآن چې کوم دی نو الفاظ اورېدل زما زړه کې فوراً لارې چې کوم دی نو ویستې رسول الله مبارک منځ ختم کو ما یې لاړ شه زه خو عاقل بالغ یم د بل په خبرو کې ولې راځم خپله تحقیق ولې نه کوم نبي علیه الصلاة والسلام پسې کور ته ورالم ما یې ما ته دا خبره وکړه دلته خلکو یې رولی ومه ستا مخ د دروغجن هم نه دی ستا خبرې هم دروغ نه دي ما ته د دې تفصیل بیان کا رسول الله مبارک قرآن شروع کو کله چې قرآن شروع کو طفیل ابن عمر وایي زړه کې
رورو انقلاب برپا کیږي زړه ته نور منتقل کیږي ما یا رسول الله کلمه وای مسلمانانو مې نور تاخير مکوا رسول الله مبارک کلمه وای طفیل ابن عمر دوسی چې کوم دینو کلمه مسلمان شو یا رسول الله ما په خپل معاشره کې خلق منی زره معاشره منل کسیم ان شاء الله وسګورا فورن دتلو سره وزمور پلار مسلمانو لړ مور پلار هم مسلمانان کړل خزه بچیو مسلمانان کړل خپل قبیله کې یو انقلاب برپا کو پر انقلابی کتاب سره رسول الله مبارک ته خلق راوستل یا رسول الله څنګه دې ما ته کلمه ولې دیو ته کلمه وایا انقلابی کتاب رو رو چې کندې انقلاب شروع کو مکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلاف باندې کفارو یو مشوره وکړه وې د دې سړی مخ نور نیول پکار دی او رو رو چې کندې وسیا کېږي مخ نیول پکاري یو څو کسان رالل د ابو سفیان سر د عتبه نو میره خلق ورته ابو الولید وی کنیت داو ابو الولید خيار سړی د عتبه دی به ولیګو عتبه وی بالکل زپری خبر خپوی مال اختیار راکای زور سره خبر ختمو دی به نور چې کم دی ربوتانو بدر دنوي دی به نور چې کم دی نو اوسط او توسین نمومي دی به زرا محدود کوما بالکل وستا په خبره زمونږه بس قسمه اعتراض نه لا شرا پیغمبر په ست طریقې باندې منکا اتبلړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي زه اختصارا پر خبر کوم قران انقلابی کتاب دی نن کمنګ نن هم پسرونو کې انقلاب راولو معاشره کې انقلاب راولو قران چې کم دینو موجود دی او تبورغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکیناس رسول الله مبارک ته ابو الولید سری یو خبر لراغله مې څه خبره ده ته کم دی ډیر زیات معزز منګ تا د صادق او امین وي تعالی نسب ولای د اشخاص بچون وسی لوی خاندان سره تعلق لري دا تا خپل خاندان ولی په غضب کې غرزول لري دا ولی ته چې کوم دنو هغه خبرې کوي چې ستا خاندان مخکې هغه کارونه کړی دي دا ولی د مشرانو په دین پسې تا بدر شروع کړی دي او کچرته کې ستا څه مقصد دی ما ته خپل مقصد واضح کا ته مشري غواړي چې درکو ته مال غواړي چې جمع کو ته ودونه کول غواړي چې در لوکو ته څه خبره کول غواړي رسول الله مبارک ورته ابو الولید په خبرې په منځ کې با بیا ټوپ یو کنه خبره دی ختم کړي ما خبره ختم کړه رسول الله مبارک د سوره حامیم سیدی آیاتونه شروع کړل آیاتونه لګیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ابو الولید دا دوانه لاسونه اسی شاد رزم کی تاړم کړي او دا سګوري نبی علیہ السلام ته د سترګونه او خزي چې دا خو انسان کلام نشي کړي رسول الله مبارک د سیدی زیات اور ورسید سیدای چې کم دین وکړه دا غینه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت چې کم دین ختم کو ابو الولید زما خبروم دغه وا ستا خبرې مې هم اورېدې زما دې هم اورېدې زه تاسو ته خدای وسپوشه فورن چې کم دین او د پاسره خلک مخامخ سکه ابو الولید د دې طرف چتلې د هغه طرف په شانتی نه زړه کې رسد تغیر او تبدیلی راغلی دا هغه تاسو زما مشر غنلې ما و زمانه مشری خبري ووري د دې سړی اتباع کني شي کوله په آرام دي سیټ ټکې نه سبا ورځي به ان شاء الله رب باندې د دې سړی راجی د راج چې کوم نه استادو حکومت قبل چا قتل کو خون به استادو په سر باندې نه در کلام ما وره د دار انسانانو کلام نه ان شاء الله زما یقین داره ما ته تاسو ابو الحکم وای ما ته خيار او چرګو ولا وای ددرا کلام انقلابی کلام دی دا په دنیا کې انقلاب پورته کوي خلک بدل کړل عمر رضی الله تعالی عنہ وګرا قران انقلاب راوست د قران د سورې طه آیاتونه اوریدو سره اختصارا خبره کوم مې نارینو کې انقلاب راغې راش زنانو تو وګرا قران زنانو کې انقلاب راوست تبدیلی راوستا نن زمون زندگی کې انقلاب ځکه نه راولي مونږ پر قرآن پوه نه یو چې دې کې زما رب سوی مونږ عالم تناس نه یو مولانا صاحب دې کې ما ته زما رب څه پیغام را لېږلی کې نه په قرآن ځان پوه کې انشاءالله ستا زندگی کې به انقلاب راشي ستا ژوند کې به تبدیلی چې کم دی نو راشي نارینهو نه پس زنانو ته وګوره زنانو فطرت داره د دنیا سره محبت د دین نه لرېوالی دا د زنانو فطرت دی دنیا سره محبت د دین نه لريواله قران چې کله راغې قران چې کوم دی د دنیا نه لري کړل الله ته نږدې کړل د دنیا محبتونه ته وستل الله ته نږدې کړل زنانو کې انقلاب راغې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته وګوره زنانه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی را دا فطرت د ټولو زنانو یو دی الله نه لريواله دنیا سره محبت
حضرت عائشہ صدیقه په زندګۍ کې قرآن انقلاب راوسته، انقلاب دا راوسته. یو ورځ ولا خپل وراره او بورې ولېږله، هغې کې نقدي روپۍ هم ده، هغې کې سونا او چاندي هم ده. حضرت عائشہ صدیقه تپوس وکړې بورې کې سره ولېږلی شو وراره، ویې چې په دې کې خو دنیا سرمایه ده، سونا هم ده، چاندي هم ده، نقدي هم ده. یو غلامې ته وایي وینځي ته وایي بچیا هله دا پرې ګاونډ کې تقسیمول شروع کا. دنیا محبت له الله ته ورکړې وه، د الله محبت خپله باندې چې کوم دی نو نفلو باندې ودرېده، د الله په محبت کې په نفلو ودرېده. بچیه دا تقسیمول شروع کا. کله چې بورې ختمه شوه وینځه ماښام وایي ستا نه یو تپوس کومه، ستا څلورمه ورځ د خوراک دې نه دی کړی، نن ستا هم روژه وه، که تا دې ځان لغون ته روژه ماتی پرېښودی و دا به ډېره زیاته اعلی وه، ځکه کور کې وس څه نشتی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وینځي ته غوسه شوه. کله چې بورې ختمه شوه ما ته وسوې وختي دې ولې نه وې، ما خو چې کوم دی د الله په لار کې صدقه دومره خوښوله، ما ته را پته هم نه وه چې ما څلور ورځې خوراک نه دی کړی یا نن زما روژه ده. زنانو کې انقلاب راغی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ یو پیره راغی کور ته، پریشان دی خفه دی. بیبي دې تپوس کوي ولې خفه یې؟ پرې باندې خفه یمه مال زیاتېږي، خزانې ډکې شوې، زه هم په څه طریقې سره دا مال لرکم، نن موږ د مال جمع کولو ته خوشحالېږو، هغه به خفه کېدل. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ ته ښځه وایي دا خو آسان کار دی، قرآن انقلاب زنانو کې راوستی و، د زنانو چې کوم فطرت دی د دنیا محبت یې ایستلی و، د الله محبت چې کوم دی د زړونو ته داخل کړه، قرآن انقلاب زنانو کې راوست. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ بیبي وایي آسان کار دی. وی څنګه آسان دی؟ هله شروع شه نوکران دي، نوکران مختلفو طرفونو ته ولېږه، مال ورله ورکه، د شپې شپې چې کوم دی د خلکو دروازې وټکې مال تقسیم کې را خو آسان کار دی، د الله په لار کې خزانې به خالی شي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ ښځې ته وایي ستا ډېره شکریه، الله دې تعالی جزای خیر درکړي، رارې ما ته څومره ښکلې خبره وکړه. نن سبا ښځه ګورې دا نه مړېږي، خاوند ته وایي سعودي کې تنخوا کمه ده، امریکې د څه طریقې اختیار کا، چېرته به زنانه دا نیولې چې بس دی زموږ مال دا پوره دی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د ښځې شکریه ادا کوي. شپې شپې نوکران پاسول، اله بچو نن شپه به تاسو قرباني وکئ، زما په ذهن باندې بوج دی چې را مال لږ کم شي. سهار سهاره پورې غلامانو ته وایي څومره پیسې چې کوم دی نو خرج شوې، 6 لاک روپۍ د شپې شپې چې کوم دی نو خرج شوې. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ بیا د ښځې شکریه ادا کړه، ما له دې ښکلې مشوره راکړه او زما ذهن سپک شو، 6 لاک روپۍ چې کوم دی نو تقسیم شوې. زنانو کې هم قرآن انقلاب راوست. دا انقلابي کتاب دی. یو واقع اختصارا بیانوم، خبره په مخکې باندې ختمومه. یو دور کې یو مجاهد دی، مجاهد دی، هغه مجاهد نوم چې کوم دی ابو قدامه دی. هغه د زنانو د انقلاب مطابق عجیبه واقعه بیانوي. دی وایي مسجد نبوي کې ناست یم، ملګري را سره دي، ما ته وایي ابو قدامه ما یې څه وایي ستا زندګي په جهاد کې وتېره، موږ ته ناشنا غونته واقعه بیان کا. هغه یو ناشنا واقعه ده چې اوس هم رایشي د سترګو نه مې اوښځي چې الله تعالی د زنانو کې څومره لوی انقلاب چې کوم دی نو راوستی، را زنانې کمې مرتبې ته رسولي. یو ځای ته ورغلم، خپلو ملګرو له ما سورلې اغوستې، ملګرو له ما سورلې اغوستې، خلکو ته پته ولګېده چې د زمانې لوی مجاهد ابو قدامه راغلی دلته کې. د شپې چې کوم دی نو ایثار دی، خلکو مختلفو ماله پیسې وغیره راوړې چې دا په جهاد کې چې کوم دی نو صرف کا ولګوه. یو زنانه راله، ما ته وایي ابو قدامه، هغه زنانه چې کوم دی بلکل ځان پټ کړی دی، راله ما ته وایي ابو قدامه ما اورېدلي زموږ علاقې ته راغلی، ما چې کوم دی نو د شپې سوچ وکړو، زما خاوند شهید دی، بچې مې نشته، یو ماشوم بچی مې دی ما ځمکې ته لېږلی د فصل تماشې له، ما چاپیره په کور باندې نظر وګرځو چې زه ابو قدامه له ورکم. نن خو لوی چانس دی، هېڅ پته ما ته ونه لګېده کور کې څه نه و. ما سوچ وکړو چې د نورو زنانو نه زما د سر یخته ډېر زیات اوږدري. ابو قدامه ما چړه راواغسته، خپل سر یخته مې په یخ کې کټ کړل، ما د هغې نه یو رسۍ جوړه کړه، دا رسۍ به ابو قدامه له ورکم. کله چې ته جهاد له ځې، یو مجاهد اس مرۍ ته پړی نشته، زما د سر د یختو دا پړی ور واچوه. ابو قدامه بیا مې سوچ مې کو، زه یو تورسري ځوانه زنانه یم، زما دا یخته پردي سړي په لاس کې نیولي،
اسینه چې ثواب په ځای باندې بیا د قیامت پر ورځ الله تعالی سزا راکړي. ما بیا سوچ وکړو، ما خاوره چې کوم دی سره خاوره دا خوشته کړه او په خټو کې مې را پړی چې کوم دی نو داسې که چې دا پتې اوس دننه نه لګي چې د خټو کې دننه را پړی د وښو دی او کرې یختورې رسرې الا ابو قدامه دا والا زما د بدن دا جز الله تعالی په خپله لار کې چې کوم دی نو قبول کړي او ابو قدامه زما سره یو لوز دی. زما بچی چې راغی انشاءالله در لیږم بی علا سبیل الاختصار. ابو قدامه موږ یو ځای ته ورسېدو، یو کس چې کوم دی نو مخ پټ کړی دی، پاس باندې سور را روان دی. راغی ما ته وایي ته ابو قدامه ما او زه ستا سره ځم. ما څوک یې؟ زه د هغې زنانه بچی یم کوم چې د سر د یختو نه تاله پړی جوړ کړی ستا سر یې لوس کړی زه رالم. ما یې بچی د مخ نه دغه سپوټې لرکه زر یې وپېژنم، ماشوم دی. ما یې خیر دی خیر دی جهاد ته به یې اخوا نه ورلېږم، خیر دی د مور تمنا به یې پوره شي ځان سره به یې بوځم. موږ چې کوم ځای پړاو وکړو هغه ماشوم خدمت ته بل څوک نه پرېږدي. موږ د جهاد میدان ته ورسېدو، زه ګورم د کفارو په منځ کې دی ورننوځي. ما به په ولو باندې داسې وټبو، ما یې بچې لګاو سلکه وه یو ځای ته ورغی بلا کفار یې وهل، خپل زخمي شو راوغورځېد. جنګ نه پس ما ته ملګرو وی یو زخمي پروت دی، ابو قدامه تا ته اواز کوي. زه چې کله زه هغه ځوان یم، زما مخ چې کوم دی دا د تورو سره وران شوی دی، زما بدن سور دی، شاید ته ما نه پېژنې، شاید زما روح زما نه وخېږي. زما مور له به بشارت او مبارکي ورکې، ځکه راتلو کې ما ته ویلي و بچیا پلار دې شهید دی، بچیه زما د زړه خواهش دی د قیامت په ورځ باندې چې کوم دی نو زه بې څوکه پاسم. ما ته وایي د شهیدانو د شهید ښځه د شهیدانو مور چې کوم دی هغه دې راشي حساب کتاب دپاره. ابو قدامه وایي ما په غېږه کې راپورته د هغې ماشوم نه ساه وختو، ما ته د زنکدن په حالت کې وایي زما خور ده، هغې له به تسلي ورکړې. زه لاړم د مور خوالی وړوکې خور یې راووته، ما یې بچیه مور دی. وی ابو قدامه زما روسي شو د کم وخت نه چې ستا سره تلی د هغې ورځ نه ما خوراک نه دی کړی، ځکه د رور نه بغیر زه خوراک نه کوم. مور یې راووته، ما ته وایي ابو قدامه پیغور له راغلی که زیرې له راغلی. ما یې څه مطلب که زوی مې شهید دی ما له مبارکي را، که زوی مې ژوندی دی پیغور را ما یې مبارک شه. هغه خور یې زما رور شهید دی. ما وکتل هغه لور بچۍ را پرېوته، مور په غېږه کې نیولې، د مور په غېږه کې د هغې سلګۍ پورته شوې، روی چې کوم دی نو وختو، هغې باندې پړونی روا شو. ما ته لاس پورته که ابو قدامه په مخه ریښه، مور یې کور ته ننوته. ما ته نن هم هغه زنانه رایادېږي زما د سترګو نه وخېږي. ربه هغه زنانه فطرت خو د دنیا محبت د دین نه لرې والی قرآن څومره انقلاب راوسته چې ربه دا محبت په زړونو کې ستا ور پرېوته، د دنیا محبت ووته. بچو باندې هم پروا نه. قرآن انقلابي کتاب دی، زنانو کې هم انقلاب، نارینو کې هم انقلاب. تر دې پورې عربو هغه ځمکه په دې باندې به عربي ژبه وه، چاپېره چې کوم دی مصر علاقې په دې باندې عربي نه وه. قرآن چې کوم دی نو خپله ژبه هم په خلکو باندې مسلط کړه، مکمل علاقو باندې عربي چې کوم دی نو لاګو کړه. ژبو کې هم انقلاب راغی. تر دې پورې د انسان نه علاوه وإذ صرفنا إلیک نفرا من الجن، نبی علیه الصلاة والسلام ته جنات رالل، جناتو کې هم انقلاب راغی. جناتو هم چې کوم دی د قرآن مطابق فیصلې شروع کړې. شاه ولی الله صاحب د هغې ورور دی شاه اهل الله، هغه یو پیر ناست یم جومات کې تکرار ځانه چې کوم دی مطالعه کومه. د مار یو بچی راغی زما سره پین دی، ما یې پر سر باندې کېښوده، هغه بچی مې د مار چې کوم دی نو مړ کړ. ما جومات تېرې کې را مار څه ګوري، یو شبه پس ګورم دې پورې چې قرآن انقلاب جناتو کې هم راوستی. زما استاد عمره په قرآن عمل نشته، دنیا کې نن کم ځای په قرآن فیصلې کېږي، جنات به اوس هم کوي. شاه الله صاحب وایي دوه کس رالل، ما ته ویلي ځنګل کې بادشاه دی تا غواړي. زه سوچ کوم چې ځنګل کې بادشاه څه ګوري، خو بیا مې ذهن ته رالل شاید ښکار له راغلی او شپه بې ځنګل کې راغلی د څه مسلې ضرورت پی. دوه کسان مخکې زور پسې ما ورالم داسې زمیندوز لاندې ځمکه کې او دروازې ښکته کوزه کړې ده، هغې باندې ښکته تېخانې ته ورکوز شوم. ګورم بلا مجرمان دې چا تات کړی دي، څوک چې کوم دی نو هغه په حوالاتو کې دي. یو قاضي ناست دی ډېر زیات ضعیفه دی، هغه قاضي چې کوم دی د خلکو فیصلې کې زه هم ودرولی شوم. ما ته پته ولګېده دا جنات دي، جناتو ځنګل ته راوستیم. دې ځنګل کې انسانان څه ګوري. ناڅاپه زما نمبر راغی، قاضي اعلان وکړه لکه
درې مجرم مدعی څوک دی دعوا پې رچاره یو کس راغی دعوا پې زما روي څه دعوا روي زما بچی وجلې شاه الله صاحب ما سوچ شروع کړ چې ما څوک نه دی وجلې یو دم ذهن ته راغلی چې ښه کیدای شي دغه مار چې کوم دی نو دا د یو جن بچی و کله چې زه مخامخ کړم ما ورته چې ما جن انقریب و چې په ما باندې قصاص چې کوم دی نو جاري کړی وی چې سر ته ووایي ما ورته چې ما جن نه دی وجلی ما د مار بچی وجلی و یو کس بل ناست دی ما غالبا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روایت په خپل باندې اوریدلې چې کم یو شی د خپل شکل نه علاوه قتل شینو دا حدر دی دا دیس ما اوریدلې قاضي فیصله بدل کړو د شکل بدل کړو لہذا دا حدر دی مجرم چې کم دی نو رهای کې پریدوي شاه الله سیب الله چې کم دی نو تابعی جوړ کو صحابي ولید خان هغه جن چې کم دی نو صحابي و الله تعالی ورکړه چاله وغاړي ورکی خبره ماده پوری کوله جناتو کې من انقلاب راغې نن هم دنیا کې چې کم دی نو په قرآن باندې فیصلې کوي بهر کیف ماحول قرآن چې کم دی نو ټول بدل کو وسوم کمنګه په خپل زړه کې انقلاب غواړو په خپل ملک انقلاب غواړو په خپل کور کې انقلاب غواړو قرآن کولاو که ځان پې پوه کا زما رب چې کم دی نو مال څه پیغام را کړی دی عمل په دې باندې وکړه انشاءالله زندګۍ کې به ستا انقلاب راشي ستا اولاد کې به هم انقلاب راشي ستا ژوند به ټول چې کم دی نو بدل شي موږ ځکه زندګي نه بدلېږي چې موږ په قرآن ځان پوهیو نه نهایي کوشش موږ دا وکړو موږ چې کم دی نو ترجمه وکړو قرآن چې کم دی په ناظره باندې وایو په دې باندې موږ مطمئنو چې ما قرآن ویلې که چېرته موږ په قرآن باندې ځان پوه کړې انشاءالله موږ زندګو کې به انقلاب راشي قرآن هغه کتاب دی نبی علیه الصلاۃ والسلام پر راتلو سره رسول الله مبارک په یو ټیم مجاهد هم دی مبلغ هم دی رسول الله مبارک چې کوم دی او مرشد هم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي انما بعثت معلما زه معلم چې کوم دی نو رالیږلی شیم تعلیم چې کوم دی نو سره قرآن فرمایي یتلو علیهم آیاته د الله آیاتونه په دې باندې تلاوت کوي ناظره او دغه شان ويعلمهم الكتاب خلق له کتاب تعلیم ورکې معنا او ترجمه او دغه شان دي کوم دی والحکمت حکمت مطلب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالفعل چې کوم دی نو خلق ته هغه سخول د خپل فعل نه ثابتول کم چې قرآن وای قرآن چې سوی هغه نبی علیہ السلام کړي نبی علیہ السلام چې سکړي هغه چې کوم دی نو قرآن وای په دې طریقې سره قرآن دنیا کې انقلاب راوست الله تعالی لري د قرآن په برکت سره زمونږ زندګو کې انقلاب راولي الله لري زمونږ کورونه چې کوم دی د قرآن پرې نه داګانو سره همیشه منور ساتي زمونږ د مدارس مساجد دی الله همیشه لپاره د قرآن په علوم سره منور ساتي او داسې موقع دی الله مونږ ته بار بار وښیي چې زمونږ بچي د قرآن پر علوم سره منورېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین